کچرته تا دا شیر نه کړله نو پتا باندې به مثال لسو ورځو کې یو غم یو آفت مصیبت راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز سامعین، یو بل مسله ز تاسو سره هغه شیر کول غواړم، خپلې موري نور ملګرو باندې موري. دا مسله محترمو د سوشل میډیا په ذریعہ باندې ډیره زیاته پیلاو شوې ده او اکثر ملګری په ناپوهۍ کې شیر کوي، خو به هر حال داسې د کم چې د موبایل ټیکسټ میسج دی پاغي کې د واتس اپ گروپس کې دا راځي. مسله دا ده چې کله کله یو پیغام راشي یا یو داسې وظیفه راشي یا داسې درود شریفي وي، نن شپه دا بل ملګری ته شیر کا کتا شیر کړل نو په لس ورځو کې په پتا باندې خوشحالي راځي، او کچرته تا دا شیر نه کړل نو پتا باندې به مثال لس ورځو کې یو غم یو آفت مصیبت راځي. نو آیا د دې په شریعت کې څه حیثیت شته او کنه؟ نو محترم بیا ووري، بعضی خلک یو اسلامی میسج وی وظیفه وی یا یو داسې یو خبره وي چې دا به نور ملګرو لسو کسانو ته دا به شیر کې، دا به لازمن شیر کې. کدا تا مثال مخ کې شیر کړه نو تا ته په دې لسو ورځو کې یا په دې هفته کې دنه خوش خبری یو خوشحالي ملاویږي، او کچره تا دا شیر نه کړله نو بیا به چې کوم د پتا باندې په هفته کې یا په لسو ورځو کې به غم مصیبت راځي. نو آیا د دې څه حقیقت شته او کنه؟ نو معزز سامعین محترم، نو قرآن کې دا شته، نه په احادیث مبارکو کې شته، نه داسې د فقه په کتابونو کې، نه په دې څلورو واړو مذهبونو کې داسې یو جزئیه قدر موږ ته مخې ته نه دراغلي چې هغې کې دغه لیکلي چې دا وکړو تا باندې به مثال خامخا به خوشحالي راځي، او که شعر دې نه کړه مخکې دې چاته ونه کړه نو په تا باندې به غم مصیبت راځي. بلکې دا خیر او شر دا د الله د طرفه دی، موږ به صرف نیک عمل کوو. نو دا مسله داسې عقیده جوړول په دې سوشل میډیا په ذریعہ باندې دی، نو محترم دا مکوئ، دا غلطه خبره ده. داسې مو وایئ که تا مخکې شیر نه کړه په تا به مصیبت راځي، دا راځي، دا خو یو قسمه د غیب او دعوه کې ته. نو محترم دې نه ځان وساتئ، دا خبره بالکل غلطه ده، دا مخکې مه شیر کوئ، په دې باندې ځان پوه کړئ. الله دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.